دا ویډیو تاسو وګورئ. په دې ویډیو کې د سړي خپل مړه خور د قبر نه راویښ کېده او د هغې لاش یې بینک ته راوړلی دی. څه دپاره راوړلی دی په دې ویډیو ډیټیل سره خبره کوو، خو دا ویډیو دلته نه زه ختموم ځکه د یو لاش بې حرمتي پکې کېږي. دا واقعه په انډیا کې شوې ده، په پاکستان کې نه ده شوې. بهارتي او ریاست اډیسا نوم دی. دا واقعه هلته شوې ده. دا واقعه څه داسې واقعه ده چې د دې جینۍ په بینک کې اکاونټ و چې په هغې کې 19,300 روپۍ وې جي. دا بیا مړه شوه او د دې ورور به د بینک چکر یې وهلې چې ما ته زما د خور دلته اکاونټ وایي کې دومره پیسې وي، دغه پیسې ما ته راکوي. چونکې دا یو داسې ریاست دی د انډیا چې دغه هلته ډېر زیات غربت دی. غربت په انډیا کې غوره د پاکستان نم سیوالی، دا خبره یاد ولرئ. غربت هلته ډېر زیات دی. نو 19,300 روپۍ د سړي دپاره یوه ډېره غټه ویډیو لرله او واقعي چې زیاتې پیسې هم دي. دی بار بار بینک ته تلو او ورته به وایي چې دلته زما د خور اکاونټ دی، دا نمبر دی او هغې کې چې کومې پیسې دي هغه ما ته راکوي، زما خور مړه شوې ده جي. چې کوم بینک و هغې ورله ووایي چې ته به موږ له ډیټ سرټیفیکیټ راوړئ، لکه مطلب د خور د مرګ سرټیفیکیټ جوړ که هغه موږ ته راوړه. نو هغې نه پس په د هغې چې کومې پیسې دي نو به موږ هغه کس له ورکوو چې څه ټایم دې بینک کې اکاونټ جوړولو او دې خپل ځان سره کم کس اټیچ کړي وي، لکه زما نه پس چې دا پیسې د فلاني کس له ملو شي، اکثر بینک اکاونټ کې غواړي کس غواړي، نو موږ به پیسې هغه کس له ورکوو. دغه ورور یې ډیټ سرټیفیکیټ جوړولو کې ډېر زیات مطلب وکړېدو، ډېر زیات پکې ذلیله شو. چونکې څنګه پاکستان کې اکثر یوه نیمه اداره داسې وي چې هغه بنده کړی کار کېږي خو بس هغې وکړی. داسې بعضې بینکونه هم داسې دي چې کې د انسان کار ښه کېږي خو کړی. زموږ ریسنټلی دلته په پاکستان کې د بینک نوم زه نه اخلم، خو د هغه د پلار پینشن پکې پروت و او هغه د پلار پینشن پسې هغه وکړلو. کله یې ولوي مین برانچ ته لاړ شي هلته درخواست ورکړه، کله یې ولوي فلاني برانچ ته لاړ شي هلته درخواست ورکړه. بیا څه موده پسه بینک کې زموږ یو خپل ملګری په جاب شو، هغه وایي دا خو د 5 منټو کار و خو هغه ټایم زه په جاب نوم کې نیوی د درخواست لیکلو هم ضرورت نو، ما به د الله همداسې دا پیسې درکړې وې. لکه مطلب دونه غټ ایشو پکې نه و، هغه غریبې پیسو میاشتې کړولې. خیر راځو دې واقعي طرف لکم چې ویډیو مې در سره د ویډیو په سټارټ کې شریکه کړه. نو دې هلک چې کوم دی د سړي د انډیا دی، د هغه ډیټ سرټیفیکیټ جوړولو کې ناکامه شوی دی او بینک والا به ورله همدا وایي چې ته ډیټ سرټیفیکیټ راوړه. ده ولې تاسو په سرټیفیکیټ څه کوئ؟ چونکې تعلیم هم هلته به نه و، د دې هلک تعلیم به هم نه و. ډېر ظالم زوی داسې چل کړی چې تللی دی قبر دوباره که نستی دی، د خور هغه لاش یې ترې راویښ کړی دی او هغې بینک ته راوړلی دی چې تاسو زما په خوله یقین نه کوئ، تاسو ما نه ډیټ سرټیفیکیټ هم غواړئ. دا وګوره دا مړه ده جي. دا واقعه بالکل حقیقت کې شوې ده. دا واقعه د دروغو نه باقاعده ویډیوز په د سټیم دا بینک ته وړلې ویډیوز چې خلکو جوړ کړي دي او په سوشل میډیا باندې هم مختلف ځایونو کې دغه ویډیو اپلوډ شوي دي جي. نو دې ځای کې اوس ستاسو په خیال باندې د دې دومره غټ کار یا دومره غلط کار کولو مطلب څوک پکې ګناهګار دی؟ دا الګ ګناهګار دی چې د ولې د خور قبر کنستو یا بینک والا ګناهګار دی؟ کمنټ تاسو لازمي وکړئ. تاسو خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.